الحمد لله والصلاة على رسول الله وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه إلى آخر الحديث. دا حدیث نمبر 36 थे او دا حدیث د حضرت سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ ده. په دې حدیث کې مختلفی جملې دي او د هرې جملې ځان لا مقاصد هم دي او فواید هم دي. اول د حدیث ترجمه دا ده چې د حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت ده، هغه د رسول الله نه نقل کړي. هغه سوی قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي: من نفس عن مؤمن، چا چې پر اخره واستله په مسلمان باندې، عن مؤمن معنا علی مؤمن، من نفس معنا من وسع، چا چې پر اخره واستله په یو مؤمن باندې، مطلب دا چې چا د مؤمن نه لری کو، دای معنا ده قربتن یو غم، من قرب الدنیا د دنیا د غمونو نه، د دنیا د مصیبتونو نه. قربتن هغه غم ته ویل کېږي دا په دنیا کې، دا مصیبت د دنیا هم کې دی شي، دا د دین هم کې دی شي. ان شاء الله وروسته به د وضاحت راشي. نفس الله، الله به پر اخره ولی عنه په د باندې قرب، الله به پر اخره ولی، مطلب یې دا دی چې الله به لري کې عنه د دنه قربتن یو غم، من قرب یوم القیامه، د قیامت د ورځو د غمونو نه. یعنی که چا په دنیا کې په چا باندې تنګي راوستله، ظاهره خبر د الله په تنګي راولي، او که چا د مؤمن نه تنګي ختمه کړله، من نفس چا چې تنګي ختمه کړله، دا معنا ده. د دنیا د غمونو نه چې کله چا د مؤمن په غمونو کې سپکاوی راوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نفس الله عنه قربة من قرب یوم القیامه، الله به لري کې دنه غم او مصیبت د قیامت د مصیبتونو نه. ومن یسر علی معسر، چا چې سهولت راوستو، یسر په معنا د سهل باندې، من یسر چا چې سهولت راوستو، علی معسر، اصل کې دا لفظ دی معسرین، چې دا معسر دی په د باندې مشکل راغلی دی، ذو اعسار. من یسر علی معسرین، معسر مفعل وزن دی، چا چې لری کو، چا چې سهولت راوستو په یو تنگ دست باندې، یسر الله علیه فی الدنیا والآخرة، الله به په چا باندې په دې میسر باندې سهولتونه را نازل کی. یسر الله علیه، اسانتیا براولی الله په د باندې، فی الدنیا والآخرة، په دنیا او آخرت کې، دنیا او آخرت کې به الله په د اسانتیا راولي. ومن ستر مسلما، چا چې پټ کړي مسلمان عیب ولا پټ کو، ستره الله فی الدنیا والآخرة، الله به دا پټ کړي په دنیا او آخرت کې. والله فی عون العبد، الله د بنده په مدد کې وي، الله د بنده مدد کوي. ما کان العبد، سو پوری چې وي عبد او بنده، فی عون اخیه، د خپل مؤمن رور په مدد کې. څوک د مؤمن مدد کوي، الله به په بل ډډه باندې د مدد وکړي. ومن سلک طریقا، څوک چې روان شو په لار باندې، یلتمس فیه علما، چې د پکې لټوه علم، په دې لار کې علم لټوه، علم مراد د آخرت علم دی. سهل الله، الله به اسانه کی، له د در پر به، د علم په لټولو باندې، طریقا لار الی الجنت، جنت ته. سهل الله له، اسانه به کې الله د به د علم په طلب باندې، طریقا لار الی الجنت، جنت ته. ومجتمع قوم، ندی راجمع شوی، یقوم یا یقوم نه راجمع کیږي، فی بیت، په یو کور کې، من بیوت الله، د الله په کورونو کې، جماعتونه، مدرسې، مساجد، یتلون کتاب الله، چې د لولي په خپل د الله کتاب، او یتدارسونه، درس کوي د کتاب، بینهم یو بل ته خپل منځ کې، نه کوي الا مگر نزلت علیهم السکینة، نازلیږي په دوی باندې، په خپل لولي او که نور ته وي آرام. وغشیتهم الرحمة، پټې دوی له رحمت د الله، وحفتهم الملائکة، راتاو شي له دوی نه فرشتې، اعزازا و اکراما. وذکرهم الله، الله یادې دوی لره فی من دغه چا په خوا کې، عنده چې د الله سره دی، فرشتو ته یادې. خو دا ټول کارونه په عمل باندې کېږي. ومن بطأ،
هغه څوک بطأ چې وروسته کو به دلره عمله د عمل ورکوټی دی کم دی بیکاره دی وروسته پاتې کو لم یسرع به نسبه لم یسرع به جلت ببو نزی دلره نسبه د نسب مخکې به نه کېدل لم یسرع مخکې به نه کي به دلره نسبه د نسب لم یسرع خو فعل جهد دی یعنی من بطأ څوک چې وروسته کو به دلره عمل لم یسرع مخکې نه کو به دلره نسبه د نسب دلره مخکې کړی دا حدیث تشریح راځو چې دا حدیث او یو جامع حدیث ته او په دې کې جوامع الکلم دي جوامع الکلم بهترین خبرې پکې دي او د ژوند د تیرولو پکې خه اصول دي خه گاون څنګه تیریږي خه کور څنګه تیریږي کور کې د اکثر مسایلی زنانو نارینو مې اس کې جوړ نه راځي څنګه به جوړيږي گاون نه تیریږي گاونډیانو مې سي مسائل لازم د بسنګ جوړيږي کلی کې مسائل لازم ادارو کې مسائل لازم ادارو کې مدرسو کې محتمم د مدرسینو مینس کې د پرنسپل او دارنګ د هغې د مدرساتو مینس کې د سکول د هغې د اساتذو په مینس کې یونیورسټۍ کې په فیکټریانو کې مختلف انسټیټیوشنز چې کوم دي ادارې په دې کې مسایل لازم یعنی کوم چې سوشل لایف ته زمونږ او موږ چې په سماج کې وخت تیرو په اجتماعیت کې کله وخت تیرو نو په هغې کې داسې مسایل لازم چې د هغې مسایلو په وجه باندې موږ د تنهایۍ شکار کیږو زمنګ اجتماعیت زمنګ سوشیالوجي زمنګ سماج زمنګ سوسایټي زمنګ معاشره هغه تتر بتر شي زمنګ د ذهن نبیا د اخوت د ورولۍ د همدردۍ هغه جذبه وزي او انسان یو قسم تنها پسند شي خلوت پرست شي د چا په مسلو کې دلچسپي بیانایلی د دې مسلو د ختمولو لپاره او د ښه ژوند د تیرولو لپاره په دې حدیث کې زمنګ دپاره بهترین راهنما اصول دي اول نمبر له راځو نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایلی دي من نفس عن مؤمن کربتا چا چې لري کو د مؤمن نه مصیبت من کرب الدنیا د دنیا د مصیبتونو نه مؤمن باندې د دنیا څه مصیبت ده د دنیا یو مصیبت دا ده د دنیا مصیبت او خود کربتونو وضاحت کو کربت هغه ته ویل کیږي چې انسان په غم کې اچي تنگستیا کې اچي تنګيږي سړی تنگ شوی سو کم ډېر خلک راولږي خودکشي وکي هدي خودکشي نه تبچ کې داره ډیر زیات غریب دی قرض ولا ورکی د بچو فیس پی اغوخته د بچو فیس کو سره تعاون وکي شیخ خردونوش کو سره تعاون وکي روجر روانه ده پاغي کې د چا سره تعاون وکي مدرسه له چا سره کې تعاون وکي دا ټول د دنیا مصیبتونه دي کنه بچا باندې قرض اغوخته او خلک په تولاړ چې مال پیسې را کښابه کا او هغه سنشته او ته پټي سه پیسې ورکي دا دنیا مصیبت لري کو کنه ډاکټر لنشتله ته ډاکټر لبوزي مدرسه جوړي تعاون سره وکي کور جوړي پیسې سره نشته د کور په جوړولو کې سره تعاون وکي دا ټول د دنیا مصیبتونه دي بچا چې کم ټینشن دی د اصل مطلب دا دی چا چې د چا ټینشن ریلیز کو دا ډېره بنیادی خبره ده ډېره بنیادی خبره یو سړی په ټینشن کې دی هغه ته ریلیز کې دا ټینشن ختم کې سړی ټینشن کې د سوچ فکر سره دی لږ ورشه ته پوسټ وکړه د سیمو چې زه د چا په کار کې کار نه لرم او څوک د چا ملاس ته غوانه پاسې داسې نه خواله ولا ورشه انوال شه دغه په ژوند کې ورننه وځه معلومات ته وکړه څه مسله ده دا څه مشکل دی شاید ستا تعاون وکړم مدد سره وکړم دا مطلب د حدیث دی من نفس چا چې وسعت راوستو چا چې تنګي ختم کړله عن مؤمن د مؤمن نه نفس په معنا د وسع مطلب پر اخیره اوسه تنګستي ختم کړي مناسب معنی من وسع من نفس چا چې تنګستیا ختم کړله عن مؤمن د مؤمن نه قربتن د یو غم تنګ دستیا چا چې لره کو د مؤمن نه یو غم من قرب الدنيا د دنیا د غمونو نه د دنیا د غمونو نه نفس الله عنه لری بک الله ردنا قربتن غم من قرب يوم القيامه د قیامت د ورځ د غمونو نه جزاء من جنس العمل من حيث الجنس ان تنفيس او تنفيس دی سمانا ده مطلب اگر چې من حيث النوع په دې کې اختلاف شته د دنیا غم د آخرت د غم سره نشي برابرې دی وي تنفيس کې بدله یو شان دي شولا یعنی د په دنیا کې د چانه غم لري کو الله په آخرت کې لري کو د جزاء من جنس العمل وي آخرت کې څه غم دی دنیا کې چاله قرض ورکړو الله رب العالمین مته دروغ به ویلی هغه ول ختم کی یادار چې د نیکی به وته ضرورت الله به هغه غم ول ختم کی کنزل به کړی هغه ته معاف کی جهنم کې پرو دی راغنی بل الله راو باسي د اعمال سپکت الله بل هغه درانه کې دا ټولې خبرې دي کنه د آخرت غمونه به ختم کی الله تعالی ومن يسر على معسر ومن يسر چا سهولت راوستو على معسر په یو مشکل والا باندې په تنگ دست باندې
تنگ دسته څوک دی قرضدار دی دنه قرض اغستلی چې یو کال پس به قرض درکوم کال پس د هغه څه نشي خیر دی بل کال راکړه بل کال راکړه حتی 10 کاله وشو زکات ته دا ورکوي او قرض د هغه سره دی دی ته ویلی کېږي من یسر علی معسر چا چې سهولت راوستو په یو تنگ دسته باندې یسر الله علیه فی الدنیا والآخره الله په دنیا او آخرت کې په ده باندې سهولت راولي وان کان ذو عسرة فنظرة الی میسره دا یې معنا ده الله په ده باندې په دنیا او آخرت کې تیسیر څنګه راولي دا تیسیر د مالم دی دا د اعمالم دی دا د علم هم دی مختلف تیسیرات دي عمل به الله یعنی عمل کې به ورته خوند میلاویږي تهجد گزاره به جوړ شي عمره به وکړي حج به وکړي دا کله کله سړی د والدینو خدمت کې الله تعالی په ډېر زیات پراختیا راولي دا دی بیا من ستر مسلما چا چې پټ کو یو مؤمن اخفا مؤمنا غطا مؤمنا دا معنا ده دا په مخ کې مسلمان دی ګناه وکړه هر څه چې کړی دی داسې ګناه کړی ده چې دا قدر ښکاره کړله نو خلک به ورته ډېر په بد نظر وګوري دا وایي زه خیر دی چلو پټه مې کړله دا ګناه نه یم خلکو ته خیر دی کړی دی او چاته نه یم من ستر مسلما چا چې پټ کو مسلمان د مسلمان عیب پټ کو ستره الله الله به پټ کړي دلته په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې بچی پرده راواچول نو الله به په دنیا کې به پرده راواچي څه مطلب یعنی قدس د دنیا څخه غلطي وکړل دا به کې شرمېدو الله به دلته پټ کړي او آخرت کې به الله بیا هم پټ کړي د دنیا دا ګناه به الله چا د ښکاره نه کړي دا معنی د آخرت کې یا دا چې الله به پټ کړي معنی دا چې الله به جنت ته بوځي دا دواړه مسلې پکې راځي دا ډېره بنیادي خبره ده نن سبا چې دا کم سوشل میډیا راغلی ده سوشل میډیا او دا په سوشل میډیا کې دا بعضې خلک ګرځي په خلکو پسې د خلکو غلطیانې راوباسي د خلکو غلطیانې راایستل نه دي پکار بعضې زنانو دا مسلې بعضې نارینهو دا مسلې بعضې خلک خو دومره بدبخته وي چې هغه د چا سره ناستي بس ریکارډینګ مې ورته لګولی زما خواته سړی ناست دی موبایل یې پټ خو دی زما نه خبر ریکارډ کوي نو مجلس کې خو ډېرې خبرې راځي زنانه خواته ناست دی او د هغې څه خبرې کوي ریکارډ کوي ته بعضې خلکو په دې موبایل کې دا شی لګولی چې خبرې کوي ستا نه به ریکارډ کوي نو په دا غلطه خبره ده خو ډېر زیات بد اخلاقي د ډېر کمزورې خوی دی چې یو سړی په موبایل کې تا یو وایس ریکارډر لګولی دی د هر چا خبر ریکارډ کوي نو ته خو قسمه قسم خبرې کوي ولې دا کار پتا نشي راتلی ستا نه څوک نشي ریکارډ کولی نو که تا دا کار شروع کړو الله به تا مو شرموي خو که تا په چا پرده راواچوله الله په تا باندې پرده راواچوي دا یې معنا ده دنیا د خلکو باندې پردې راچول پکار دي پردې راچول پکار دي په خلکو باندې او بیا الله تعالی فرمایي تعاون د خلکو سره کوئ کله چې موږ د بندګانو سره تعاون کوو الله به زموږ سره تعاون کوي په غریب باندې خفه کېږي الله په تا باندې خفه کېږي ته بل بچي باندې خفه کېږي الله به ستا په بچي باندې خفه شي والله فی عون العبد الله په تعاون د بنده کې وي الله مدد کوي د بنده سره ما کان العبد څوک چې بنده فی عون اخیه د خپل ورور په مدد کې خلکو سره تعاون کوه الله به ستا سره تعاون کوي نو که په دنیا کې د څه ونه کړي په آخرت کې به درسره وکړي او بیا په دې بله جمله کې علم ته ترغیب دی چې د علم په لار باندې تلل پکار دي مسلې یادول پکار دي علم یادول پکار دي قرآن مې یادول پکار دي حدیث یادول پکار دي ومن سلک څوک چې روان شو طریقا په لار باندې من سلک من مشا څوک چې روان شو طریقا په یو لار باندې یلتمسو سره پر روان دی یلتمسو لټی فيه په دې کې علم علم یلتمسو معنی یطلبو علما سهل الله له به طریقا الى الجنه سهل الله له آسان به کې الله تعالی له د به د علم پر طلب کولو باندې طریقا لار الى الجنه جنت ته یعنی الله تعالی به د توفیق ولور کی د هدایت په تور کی جنت ته به بوزي دی معنا ده دا علم کم علم دی نو علم نه ظاهره خبر دا علم چې بدی الله تعالی په جندل شي البته د دنیا علم هم کبل پرز د دین د پاره کوي او په دې د پاره کوي چې زه علم حاصل کوم او په دې کې بیا د سیوشي چې د خلکو خدمت وکوم او د خلکو سره مرسته کوم نو دام پکې داخل لوي اس ګناه خو نه د علوم عالیه خدام دي نه معنا ده ومن سلک طریقا سوک روان شو په ولار باندې یلتمس فيه جلټي په دې کې علم سهل الله آسان وکیل الله تعالی له هدت به په دې باندې د علم په طلب باندې طریقا لار الى الجنه جنت او بیا د یو درسګاه د درس قرآن د درس حدیث زمونږ دا مجلس ته ډېر خلک به زمونږ لایو دا درس اوري ناس به کور کې به زنانه راغونډې کړي نارینه به راغونډ کړي ملګري به دکان کې به لګول ډېر خلک موږ سره رابطې کوي یاره موږ کور کې زنانه دي دا درس اورو موږ بچیان دي او دا درس موږ اورو مولانا صاحب دیر کې ابرز ما ته ویل چې زمونږ کور کې ماشومان دي او ټیک ټاک تاسو حدیثونه اوري لنخل ته تلو ما غوي ما ته ویل موږ تاسو درس مستقل اورو تاسو پلانې درس کې چټي وکړه ډېر داسې ملګری دي سعودي عرب نه بعضې ملګري ټلیفون وکړي یاره هغه درس بند دی درس انتظار کوي باقي د درس ته ناست دي چونکې دا ورځې د دستار بندو دي نو زما نه چوټیانې لږ ډېرې زیاتې وشولې دا میاشت نیمه زه بیمار وم تاسو ته به شاید پته وم لا تکلیف ماته جوړ شوی پکې خو دا درسونه چې کله کېږي په یو ځای کې لکه موږ راجمع شوي دفتر کې ناصر مدرسې جامع الاصلاح دفتر کې
څوک په خپل کور کې بناسي، څوک په جماعت کې ناسي، څوک په دکان کې ناستي، او سره لپاره 40 اورو احادیث د رسول الله اورو، قرآن اورو. د داسې مجلسونو خیر الله ذکر کوي. مجتمع قوم، نه راجمع کېږي یو قوم نر او ښځې فی بیت په یو کور کې من بیوت الله، د الله په کورونو کې. څه دپاره؟ یتلون لولي کتاب الله، د الله کتاب تلاوت کوي، تفسیر مطالعه کوي، حدیث مطالعه کوي. یتلون کتاب الله، ځان له وي بل ته نه وي، ځان له یادوي. عالم د ماښام مطالعه کې ساري طالبانو ته وي، عالمه ده ماښام کتاب ګوري ساري طالباتو ته وي. ویتدارسونه، دا معنا ده چې بل ته مو ویتدارسونه، تدارس تفاعل باب دی، یو بل ته درس کوي. ویتدارسونه درس کوي د قرآن لره بینهم په خپل منځ کې، یو بل ته وي. نه د جمع شوی یو قوم الا مگر نزلت علیهم السکینه، نازل شوی د علیهم په دی باندې، نازل شوی دی علیهم په دی باندې السکینه آرام. کله چې قوم جمع شوی دی آرام په نازل شوی دی. یقینا قرآن حدیث درس ته سړی کله ناست دی په دین باندې عمل کې مطمئن وي، سکینت آرام وي. سکینه بعضې خلک وایي سکینه مراد سکینه پرشته ده، چې کله داسې قسمه درسونه کېږي سکینه پرشته راځي او دا درسونه لیکي، دا د خلکو د نمونه لیکي، پلانې پلانې د درس ته ناستو دا ځای ووایو، قیامت کې به دا بیا ښکاري، دا به لیکلی شوي. سکینه پرشته راځي. او یا آرام ته مراد دی، اطمینان القلب، طمانینة القلب ته مراد دی. وغشیتهم الرحمت، راخوریږي په دې باندې رحمت د الله د جانب، رحمت پې راخي. رحمت څه مطلب دی؟ نیک عمل ته به توجه راځي. دا علم رحمت دی که دا ټول موږ دا درس کوو په دې مدرسو د انوار د الله راوریږي، موږ په دې رحمت کې پټ یو. اوس دا رحمت دی که نو په دې ټیم موږ ناسو نو دروغ نه وایو. دا رحمت دی موږ دلته درس کوو کنزل نه کوو، دا رحمت دی موږ غلا نه کوو، دا رحمت دی موږ غلط نه ګرځو. په دې درس کې چې ناسو دا رحمت د الله دی که نه غلط کار نه کوي پکې، دا معنا ده. وغشیتهم الرحمت وحفتهم الملائکة، چاپ چاپیرا ګیره اچولی د دوی نه الملائکة پرشتې، حفتهم الملائکة، وزرې خورې کړي د دې نه غیر چاپیرا، یعنی احاطت بهم ملائکة، دا معنا ده. احاطت بهم الملائکة، راتاو شوي د دوی نه پرشتې. د څه لپاره؟ اعزازا اکراما. تاسو خیالي که نه کله چې استاد شاګردانو ته ولاړي، دا ولاړي نو څه چل وشي دنیا ورانېږي نه، اعزازا اکراما. دا پرشتې اوس موږ درس کوو، پرشتې به موږ ته ولاړي، اعزاز به زموږ کوي. دا څومره چې څوک درس اورئ نو دا به اوس پرشتې به ستاسو اعزاز ته ولاړي. دا رسول الله ویلي دي. اوس موږ دلته اوس پرشتې به ولاړي په دې مدرسه کې د درس په اعزاز کې. موږ ته نه، موږ کمزوري یو، د درس په اعزاز کې به ولاړي چې دې قرآن او حدیث خلکو ته ښیي، خلکو ته خیر رسیږي، خلکو په دې باندې عمل کې الله ته به رسیږي، د ګناه نه به نفرت پیدا کېږي، په دین به مینېږي. دا مطلب دی. وذکرهم الله فی من عنده، دا د الله انعامات دي. څلور انعامات به الله د لور کې په درس باندې. ګوره په درس باندې څو انعامات ملاویږي؟ څلور. نمبر 1 آرام به نازلېږي، نمبر 2 رحمت به نازلېږي، نمبر 3 فرشتې به راځي، څلورم نمبر وذکرهم الله، الله یادوي دوی لره فی من، دغې چا سره، دغې چا په مجلس کې عنده د الله سره دي. حملة العرش، هغه عرش چې چا نیولي هغوی ته وایي ګوره پلاني مدرسه کې پلانې مدرس عنایت الله دی درس کوي، مولانا موسی خان ناست دی، پلانې ناست دی، پلانې ناست دی، الله یادوي. ګوره تاسو ویل چې دا به ګناهونه کوي، خو درس کې قرآن وي، حدیث وي، 40 وي، دا معنا ده. فرشتو ته وي، فرشتو ته، فرشتې چې ورسره دي. وذکرهم الله فی من عنده، دا دوی نمبر دا معنا ده. وذکرهم الله، الله یادوي فی من هغې چاته عنده چې د الله سره دي. مطلب څو؟ نیکانو صالحانو ته. داسې خلک د نیکانو صالحانو خوښېږي بیا که نه. کله چې سړی د قرآن او حدیث خدمت کوي، خود به خود د خلکو په زړه کې ځای کوي، دی خوښي بیا. او بیا نبی علیه السلام فرمایي دا ټول هر څه چې کېږي دا په چا باندې پرده راچول، دا درس کول، دا علم حاصلول، د چا نه غم لري کول. څلور خبرې وشولې او څلور انعامات، و دا په عمل باندې کېږي. ورې عمل هم وروستو نه کېږي، مخکې شئ. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. ومن بطأ، څوک چې وروستو کو به د لره عمله د عمل، لم یسرع، مخکې به نه کي به د لره نسب د نسب، په نسب نشي مخکې کېدی، په قوم نشي مخکې کېدی، دا په عمل مخکې کېږي. دې مطلب دا نه دی چې نسب او قوم چاله خیر نه ورکوي، نسب او قوم خیر ورکوي. نبی علیه الصلاة والسلام نسب چې دی موږ کې اوچت نسب دی. یو حدیث دی رسول الله مبارک فرمایي چې ان الله اصطفى من بني اسماعیل کنانه، الله په بنو اسماعیل په عربو کې کنانه خاندان اوچت کړی دی. واصطفى من کنانه قریش، په کنانه کې بیا الله تعالی قریش اوچت کړی دی. واصطفى من قریش بني هاشم، په قریشو کې بنو هاشم دي. واصطفى من بني هاشم، په بنو هاشم کې الله تعالی زه غوره کړی ما، نو په خاندانونو کې هم غوره شته. سچ حدیث کې راځي خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام اذا فقهوا، چې غوره بعضې خاندانونه شته د خاندان اثري، د ښه کور اثري، د ښه مور اثري، د ښه پلار اثري، د ښه خاندان اثري. په دې وجه باندې حدیث کې راغلی دی چې رشته په ښه خاندان کې کول پکار دي. تنکح المرأة لأربع، د ښځې سره
سلو روج نکاح کی لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاصبر بذات دین. څوک مال ته ګوري، څوک نسب ته ګوري، او څوک حسن ته ګوري، څوک قابلیت او دینداري ته ګوري، و ته ځان دیندار باندې کامیاب کا. نو دی وجنه خاندانونو اثر شته، البته په خاندان باندې به فخر نه کو. یعنی د خاندان اثر شته که خدای او که بد دی، خو په خاندان فخر نشته. ځکه چې ابو لهب خو بنو هاشم قریشي و، د نبی اسلام تر حکم دی دلاړو تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله ما کسب. ای مطلب شو. الله تعالی دې موږ له په حدیث د پوهېدو د عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.